نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، یو مسله دا غسل جنابت متعلق ما ذکر کوله. چون کې د نارینو خبر خو ښکاره ده، خو د زنانو د پاره چې کله د جنابت نه غسل وباسي، نو آیا چې د زنانو کم ویښته شاته هغه چونټې کړي وي او شاته راغونډ کړي وي، نو آیا دغه چونټې په دې باندې کولا وهل هغه ضروري دي او که نه، چې کله د جنابت نه غسل د زنانه وباسي؟ نو ممکنه ده چې زنانه په دغه شک کې وي او داسې کوي چې هغوی هغه ویښته مکمل کولاوي او هغه ټول ویښته مکمل انځي. نو دا خو ښه خبره ده، څه بده خبره نه ده. خو چون کې علما لیکي چې زنانو دپاره د ویښتو هغه یخته اوبه رسول ضروري دي، په دې باندې خپل هغه چونټې کولاوهل ضروري نه دي، ځکه که تاسو وګورئ نو په دې کې زنانو ته مشقت او تکلیف دی، ځکه چې عموما هر زنانه کوشش دا کوي چې هغوی دا ویښته چونټې کې واغې شاته چې کوم دی هغه چونټې کړي وي، نو په مخه دا چونټې کولاوهل به دې کې هغوی ته تکلیف دی. نو چې تش د هغه ویښتو هغه یخته چې کوم دی اوبه ورسیږي، نو دې سره هم چې کوم دی دا کافي کیږي. لکه فتاوا دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 1 صفحه نمبر 130 باندې دغه سوال شوی دی او د هغې متعلق به دغه جواب ورکړی دی. نو د دغې مسلې نه زنانو له ځان خبرول پکار دی. نور د هغوی خوښه ده که هغوی ویښته کولاوي، چې هغه نورم ښه خبره ده، او که هغه نه کولاوي هغه چونټې وي، خو چې دا ویښتو هغه ویښته اوبه ورسوي، نو دې سره هم بیا د هغوی غسلي جنابت هغه کیدی شي او د هغې نه دا کافي کیږي. نو الله رب عزت دې مونږ له په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.